د هر کلی په هر کور کې دا خورې وي د خلکو نه و خپل دیني حقا پکې ورک شوی دی بی دینو اړم کلی دین ته خپې وي کټ کوونکی هم د دغه خپو یو ځوان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن و چې په کوم یو کور به غم شو بدعتیانو به په دا کور کې ماتم شو نو څلوېښت ورځې به تلل راتلل د دوی وو او د دوی پکې بس دغه یو قرن شو دی قلن لا ختمونکی یو بیان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن و د تورتم ځای کې بله یې رڼا کړه هم بدله یې د دې وخت دا فضا کړه او ښکاره یې هر سړي ته حقه وینا کړه ور ولاړی بدعتیانو ته سودا کړه دا مرض ولاړونکی قماندان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن و دربارونه به د ښځو نرو ډک وو هم په دغه عقیده باندې دوی کلک وو چې یې کله هم بیان ورته قرآن کړو نو په یو ځل هم د دې سړي بیا کلک وو دا په اصل د اهل سنت ترجمان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن و چې کفري قانون ته یې سترګې کله سرې کړي نو هغوی ورته بیا جوړې څه حیلې کړي بس الله و ته په خپله بچ کړی بس الله و دا په خپل مدد بچ کړی او د دې نه یې بیا ډکې هدیرې کړي هغه دا و چې والد د ابوالیمان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن و بس همیش دا چې قرآن یې مشغله وه هم په دغه یې ډېره کلکه عقیده وه نو آخري خبره هم زمونږ دا ده او د شعر مې هم دغه خلاصه ده چې الله په پښتنو کړی احسان و د پنځپیر شیخ القرآن و د پنځپیر شیخ القرآن